یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تقربوا تاسو منځ کېږئ الصلاة منستا وانتم سکارا په دې حال کې چې تاسو په نشه کې حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو وایئ ولا جنبا او مستمنځ دیږي په حالت جنابت کې. اصل کې دا آیات حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډوډۍ کړې و صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین له ټول مدعو کړي ټول ته دعوت ورکړو. صحابو چې کله ډوډۍ وخوړله نو د شرابو دور چلیدو ځکه د شرابو د حرمت حکم لا نه راغلی. نو شراب څنګه چې مونږ تاسو د بوتلې سکونو د کشن به شراب سکلي کېدل نو شراب چې کوم دی اسکل نو چې څنګه شراب ملګرو اسکل ټولو نو حضرت علی رضی الله عنه د ماخام مونږ ټیم شو. حضرت علی رضی الله عنه د ماخام مونږ د پاره ورمخ کې شو د امامتۍ د پاره او چې کله د امامتۍ د پاره ورمخ کې شو صحابه ورپسې وروسته ودرېدل نو دا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا سورۃ شروع. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ز عبادت نکوم ما د هغه بوتانو تعبدون چې تاسو کوي نو لا اعبد ما تعبدون ویل دسی پکارو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون ز عبادت کوم د هغه بوتانو چې د کوم بوتانو تاسو عبادت کوي په حالت تنشګو په دې باندې پوه نشو. الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړل چې هر کله تاسو په حالت تنشي کې نو بیا مستم ورنږدې کېږي. اصل کې زمونږ استاد دین اسلام چې دی د دې ټول احکامات الله رب العزت نرم کړی دي آسان کړی دي. شراب د جاهلیت ته دور نه شکم دی را روان خلکو به شراب سکل او ټول خلک د شراب عادیان هو. بعضی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دسی وو چې هغه الله پاک جل جلاله سلیم الفطرت پیدا کړی او د هغه په فطرت کې دا خبره و د شرابونو نفرت د هغه په فطرت کې د شرابونو نفرت نو هغه نه د جاهلیت په دور کې شراب سکلی دي چې کوم وخت کې شراب حرام شوی دی او نه د حرمت نه ورست سکلی دي بلکې د هغه نفرت الله رب العزت ته شرابونه پیدا کړي او د الله رب العزت په علم کې د مخکې شراب حرام خو چې کله ابتدا د اسلام اوشوله اسلام نوی چې کوم دی خلکو او پیجندو خلک نوی مسلمانان کېدل نو په هغه دور کې شراب حلال او خلکو به شراب سکل خو الله رب العزت د انسانانو مزاج پیجنې کو فورا یې د شرابو د حرمت حکم را لېږلی وي نو صحابه دا مونږ نو برداشت کړي عمل به کړي خو ډیر زور به صحابه ول ورکړي ځکه نن مونږ تاسو د نسوارو نشو صبرېدلی نو د شرابو نه صبرېدل چې ټول عمر شراب سکلي دا ډیر ګران کارو. د دې وجه نه الله رب العزت موقع په موقع باندې تدریجن ځای په ځای باندې د شرابو بد بیانول اخره کې وروسته چې کوم دی د شرابو د حرمت حکم راولي. یعنی سوره بقره کې لومبي ويسألونك عن الخمر والميسر هغه کوم چې کوم دی تپوس کې دي ستانه د شرابو د جواري په باره کې قل فيهما اثم كبير پیغمبر دې ته وایي چې په دې دواړو کې لوی ګناه دي. نو په دې شرابو کې لګي غوندې پیدا وي الله پاک شته دنیوي پیدا پکې شته دي خو اکبر من نبعهما خو د دې نقصانات چې کوم دي نو هغه د دې دغه پیدونه ډیر زیات دي. نو هغه آیاتونه چې نازل شول نو بعضي صحابه د سیو چې هغه وی چې دې خو ټیک ته چې پیدا پکې شته دي خو نقصانات ډیر زیات دي. نو د دې وجه نه بعضو صحابه په هغه آیات ته نازلېدونه وروسته صحابه بس کړل د شراب. بیا دویمه پیره چې کله حضرت علی رضی الله عنه مستور مخکې شو او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کوم ډوډۍ کړې و او چې کله دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى دا آیات نازل شو نو ډیرو صحابو د دې آیات ته وجنه شراب پرې خودل چې دا شی خو موږ د مونږ نه منې کوي دا خو د مونږ لپاره مانع جوړیږي. نو د دې وجنه ډیرو صحابو په دې آیات باندې شراب چې کوم دې پرې خودل خو بیا د شرابو دور لا چلیدو د حرمت حکم لا نو راغلی بیا بعضی صحابو شراب سکل. آخره کې په سوره مائده کې الله رب العزت مکمل د شرابو د قطعي تور د حرمت حکم راولېګو چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رجس من عمل الشیطان چې دا خو چې کوم دی د شیطان عمل دی او د قطعي تور د حرمت حکم بیا په سوره مائده کې راغلی. دغه نه پس بیا
د مدینه منورې په کوڅو کې دا شراب وي داسې بهیدل دا شراب لکه چې تیز باران د په شکال وشي او په دې کوڅو کې څنګه اوبه بهیږي نو دغه شان شراب بهیدل. فورا صحابه چې کله د حرمت حکم راغی ټولو صحابو په هغې باندې عمل وکړو، خپلې چاټۍ د شرابو هر څه مات کړل. خو په دې ځای کې چې کله الله رب العزت حکم را ولېږو نو د شراب لا قطعي طور نو حرام شوي، صرف الله وفرمایل چې تاسو په حالت د نشې کې نو مونځ ته مه ورنږدې کېږئ. نو یا دې کې هغه حکم بیاني الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقربوا تاسو مو ورنږدې کېږئ الصلاة مونځ ته وانتم سکارا په دې حال کې چې تاسو په نشه کې د نشې په حالت کې مونځ ته مو ورنږدې کېږئ حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو وایئ. یعنې د نشې په حالت کې خو سړی په دې نه پوهېږي څه وایم. د دې وجې نه حضرت علي رضی الله عنه خطا شو که نه چې اعبد ما تعبدون، زه د هغه بوتانو عبادت کوم معنی داسې جوړه ده، حالانکه قصدن عمدن داسې نه دي ویلي. نو الله فرمایي تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو وایئ، یعنې ستاسو خوش او خواص برابر وي نو بیا مونځ ته ورمخکې کېږئ. د دې وجې نه علماو مفسرینو لیکلي هم دي چې که یو سړی دومره خوب په ده باندې زور کړی دی چې دی په مونځ کې په ولاړه باندې اوده دی نو په دې ټایم کې مونځ مه کوو، ځکه چې کیدای شي ته سبق وایې او د سبق ویلو په ځای باندې ځان ته کنځلو کی، یا سبق وایې او بددعا دې د خولې نه وخیږي. انسان دغه ټایم کې په خپلو چې خوب دې برابر شي نو پاسه بیا مونځ وکړه. خو دا نه ګورې چې فرض مونځ خبره نه ده، ګورې ښه نوافلو کې دا خبره ده چې په هغه ټایم کې مونځ کوې چې ستا زیات خوب نه درغلی. نو حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو وایئ